الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه. محترم وعزت مندو زنن ستاسو توجه یو اهمی خبری طرف سره ګرځوم. په فارس کې یو لوبه وا، فارس خلکو با هغه لوبه کوله، هغې ته به وي نرد شیر. دا نرد شیر څه شی و؟ د هغې چې کوم په لغت کې چې د هغې کوم نشانی بیان شوي دي، نو هغه نشانی هغه نن سبا چې کومه لوبه ده عامه شوې ده په فیسبوک باندې، او هسې هم په دې ډیرو کې خلک کوي، او هغې ته لډو ویلی کېږي. هغه نشانی تقریبا هغه په دې لډو کې موندی کېږي، او د هغې نشانی دا بیان کړې ده چې دا یو صندوق شکل کې یو شی او هغې سره ګیټۍ وي، او دوه سره څلور ګوټې غټې ګیټۍ به وي، په هغې کې نشانات و، او چلېده به هغه په قسمت باندې چې ګیټۍ به وغورځولې، چې قسمت کې چې کوم نشانه راوخته هغه نشانې په لحاظ سره په اعتبار سره به مخکې هغه ګیټۍ چلولې. نن سبا په دې عربو کې هغې ته لعب الزهر هم وي، زهره، او څوک ورته لعب الاحمال وي، وغیره وغیره، مختلف نمونه دي. څوک ورته لعب الطاوله هم وي، او عمومي طور باندې عجم خلک ورته لډو وي. نو دا لډو دغه نردشیر چې دی چې کوم نشانی هغې کې موندی کېږي، دا په دې لډو کې موندی کېږي. اوس نردشیر باره کې رسول الله صلی الله علیه وسلم څه ویلي، نو هغه به زه تاسو ته نن ښیمه چې دې لبې باره کې رسول الله صلی الله علیه وسلم څه فرمایلي او څنګه د دې لوبې نه منع کړې وه. نو مسلم شریف روایت دی د بریده رضی الله تعالی عنه نه، دی وایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل چې من لعب بالنردشیر، چا چې لبې وکړې په نردشیر، یعنی اوسنی د لډو چې دی دې سره مشابه لبه ده، فکأنما صبغ یده فی لحم خنزیر و دمه، لکه چې د خپل لاس رنګ کو د خنزیر په غوښو او د خنزیر په وینو، د خنزیر په غوښو د هغه په وینو کې لاس خپل رنګ کو، یعنی دومره په دې کې ګناه ده. دویم روایت دا دی، ابو موسی اشعری رضی الله تعالی عنہ روایت دی، دا روایت ابو داود کې دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای من لعب بالنرد فقد عصى الله ورسوله، چا چې لوبې وکړي په نرد یعنی په لډو باندې، نو هغه د الله او د رسول نافرمانی وکړه. دریم نمبر د صحابي قول دی په دې کې، عبدالله بن مسعود رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې ایاکم وهاتین الکعبتین. په دې کې عبدالله بن مسعود رضی الله تعالی عنہ چې کوم نشانی بیان کړله هغه بعینه دا لډو دی. هغه فرمایي دا حدیث دی په ادب المفرد کې امام بخاری رحمت الله نقل کړی دی. هغه وی ایاکم وهاتین الکعبتین، ځان ساتئ د دې دوو څلور ګوټي ګیټونه، الموسومتین چې پکې نشانی دي، او تاسو دې ګیټو ته وګورئ، دا چکی چې کوم دي په دې کې دا نشانی لګېدل دي، شپږ نشانی دي، څلور دي، دوه دي، یوه ده داسې. اللتان هغه تزجران زجرن چې هغه ویشتې کېږي په طاقت سره، یعنی دغه شانتې وغورځئ چې ګیټو کې سره وختل، نو هغه شانې بیا به هغه مخکې ګیټۍ چې دی هغه به چکو کې سره وختل، نو هغه ګیټۍ به بیا مخکې خوځئ.
نو عبد الله بن مسعود رضی الله عنه فرمایي چې دغه شانتي دین ځان ساتي فإنهما من الميسر، زکه دا د میسر نه ده، میسر جواری ته ویل کیږي. درې څلورم نمبر عائشہ رضی الله تعالی عنها فرمایي چې دې ته دا خبر ورسېده چې یو کورو دې کورونو کې د دې په دې کورونو کې یو کورو خلک پکې اوسېدل، نو هغه سره دا نرد چې کوم دی دا لډو دا نرد شیر په دې باندې هغه لوبې کولې. نو عائشہ رضی الله تعالی عنها ورته پیغام ولېږو، خبرې ورته ولېږو چې لئن لم تخرجوها لأخرجنکم من داری، که تاسو دا لډو دغه نرد دې ځای نه اونه وخت کو نو زه به تاسو خپل له کور نه وباسم. وانکرت ذلک علیهم، او په هغې باندې هغې انکار وکړو، انکار پې وکړو چې لکه دا کار غلط کار دا مه کوئ. دارنګې دا روایت هم ادب المفرد کې امام بخاری رحمت الله نقل کړی دی. بل روایت هم ادب المفرد کې دی، کلثوم بن جبر دا وی دی وی چې خطبنا ابن الزبیر رضی الله عنه، عبد الله بن زبیر رضی الله عنه موږ ته خطبه وی په مکه کې، او بیا आवाज وکړو چې یا اهل مکه، اے مکی والو، ما ته خبر رسیدلې دی چې بعضې خلک د قریشو نه هغو یو لبه کوي چې هغې ته نرد شیر وي، او زه په الله باندې قسم خورم چې هغه سړي ته به زه ډېر سخت سزا ورکوم چې څوک دا لبه کوي، دا لډو. شپږم نمبر د عبدالله بن عمر رضی الله تعالی عنه دا وی چې اللاعب بالفصین قمارا، چې کوم سړی لبې کوي په دې دوو چکو باندې، قمارا چې پکې پیسې ایښې وي، نو هغه څنګه دی کآکل لحم الخنزیر، داسې دی لکه د خنزیر غوښې خوړونکی. واللاعب بهما غیر قمار، او چې کوم سړی په دې دوو چکو باندې لوبه کوي بغیر د پیسو نه، کالغامس یده فی دم خنزیر، دی داسې دی چې لکه د خنزیر په وینو کې خپل لاس چې رنګ کوي، خپل لاس چې منډي، دغسې دی چې بغیر د پیسو نه کوي. نو دین هم دا معلومه شوه چې دغه لبه چې پیسې پکې نه وي بغیر د پیسو نه، بیا هم دا حرامه ده. دارنګې نافع وی چې عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنه کله چې با خپل د اهل نه خپل په کډه کې داسې څوک ولیدو چې هغه دغه نردشیر لبه یې کوله، دغه لډو، ضربه، هغه به ووهو، وکسرها، او هغه لډو به وله ماته کړه. دارنګې دا په متقدمینو ائمه کرامو کې څلور مشهور امامان، امام ابو حنیفه، امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل رحمهم الله تعالی، دوی د دوی په نسبت باندې نرد شیر لبه کول حرام دی اگر که بغیر د پیسو نه، او دا چې د موجوده وخت کې کوم دا دې ته لډو ویل کېږي. دارنګې متقدمین علماو کې ډېر علما چې د هغوی چا چې په دې باندې بحث کړلی یا چا چې د دې تشریح کړی دی حدیث لاندې، هغه ویل دي چې نرد شیر چې دی دا بغیر د پیسو نه هم چې دی دا حرام دی. او په موجوده وخت کې چې کوم علما کرام دي عرب، اکثر و بیشتر علما کرام چې ما د هغو فتوی کتلی دي، د هغو په نسبت باندې هم دغه نرد شیر چې دی دا هم دغه لډو دی. د دې وجې نه تمام زما مسلمانانو رونو ته، پښتنو ته، کوهستان والو ته دا عرض دی چې هغوی دغه لوبه چې څوک فیسبوک باندې کوي او که څوک اسی کوي دغه شانتي بغیر د دغه نه د فیسبوک نه، او یا چې دی هغوی پیسو نه بغیر پیسو باندې به څوک نه کوي انشاءالله، لیکن پیسو نه بغیر کوي، نو دا لوبه رسول الله صلی الله علیه وسلم حرامه کړې ده، دې نه ځان ساتئ. وما علينا إلا البلاغ، وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.